هغه موږ ته راستانه شو چې چا د مشران په خوله عمل کړی وی نو دومره اور په پاکستان کې نه لګېدلی پوه شوې بیا باجواو دغه کسانو داسې چل وکړو دغه پدریانیت کې دلته ویلې دغه دی مونږ قبایل افتخار خراب کړو که نه مونږ خو دلته یو ستن وه د دغه د پاکستان یوه ستن وه دا قبایلو هېڅوک پرې نشي راتلی شو خو بس دا پالیسي داسې وه چې د مخکې پالیسي غلطه اوس دې خو بیا ټیک چې د عمل کبات صحیح او رسول خان صاحب دا تېره ورځ که معامله شوې وه بیا په هغه حملې باندې کوم د هغې خلکو دپاره مذمت کېږي لکه دې ته په څه نظر ګورئ بیا دا 363 سره موږ په دې کال کې شهیدان ورکړل بیا پسې موږ خلک ټوکې مسخرې ګوره موږ دا خو زموږ بچي دي موږ په دې خپلو بچو خفه کېږو که نه خو اوس د هغې معلومات چې ډېر راځي که نه نو هغې کې ټیک ده چې دا ډیپیس نه دا زموږ اخوا چې اوښتي که نه هغه هم چې ډېر مړه دي که نه ټیم دی پوه شوې ای به دهشتګر بند وي خو دهشتګر خو هر ځای کې خو همدغه افغانستان حکومت یې ساتي که نه پوه شوې موږ وایي چې دغه افغانستان حکومت له زور ورشي نو دا زموږ دغه یې ولې پرېښي دي را پرېږدي دي یا د خبرو اترو باندې راغواړئ چې د عمل کامن شي پوه شوې نو موږ ساتلي دي هغه ساتنه موږ له دغه شوله پوه شوې که نه او ساتلې خو موږ دې پښتونخوا ساتلي که نه 12 کالو نه ساتو که نه موږ خو ګوره تا ته والله چې د پښتنو زموږ د دې پارټۍ پکې زرو نه زیات شهیدان وشو بشیر په شان ته ګوره دغه په شان ته ګوره که نه خبرې هم څه وکړلې دغه هم څه چې شریعت کوئ په سوات کې هغې کې به پنجامان نه هم راپاڅېدو ته ویلې سوات ته ویل طالبان ورسېدو مفتي حکومتو څه خبرې کوي که نه نو هغې مجبور شو پوځ ته دغه ورکړه پوه شو که نه نو داسې نه یم چې دلته زمونږ د صوبه کې غداران شته که نه پوه شوې چې دا خدای ټیک چې دې چې دغه نه یې کړی نو اوسه پورې راننوتلی نه یې اوس به امن وي پوه شوې اوس په امن وي ډېره زیاته مننه کوم رسول خان صاحب د کال کولو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی جناب څوک کم ځای نه دي جی عرب شاه خبرې کوم د بالوري لنډۍ والے هرکلی درته یم عرب شاه صاحب ډېره مننه مهرباني نن خو ډي جی ایس پي آر ډېر زبردست پرنس کانفرنس وکړو جی جی او بس هغه واضحه کړل هغه داسې خبرې وکړلې چې کوم ناقصین دي زمونږ په خپل فوج باندې چې اعتراضونه کوي نو هغوی دې بالکل هغوی ته واضحه دا پیغام ورکړو صحیح هغوی دا خبره وکړله یو تپوس ته وشو ډېره دا دومره ایجنسیانې موجود دي او دومره لوی فوج دی او بیا هم زموږ په دې ملک کې لکه دا دهشتګردي نه ختمېږي نو په هغې جواب کې هغوی وویل چې لکه دې کې چې دهشتګردي یوازې فوج نه ختموي لکه چې عوام دې سره ملګري نه شي او زمونږ دا کوم اشرافیه چې کومه ده کوم خلک چې هغه د هغه خلکو پشپناهي کوي چې هغوی په دې خبره پوه نه شي نو او لکه په ملک کې چې بیا داسې لکه کوم ځای کې سمګلران زیات دي کوم ځای کې چې تعلیم دغه نه وي لکه زمونږ دې وزیر اعلی ته دا پیغام ورکړو چې لکه کله دلته کې تاسو په زموږ په ټرایبل ایریا کې یا په خپله صوبه کې تعلیم نه یې ښه کړی تاسو خلکو له سهولیات نه یې ورکړي د لوبه میدانونه هم نه یې دغه کړي دا دهشتګردي داسې څه ختمېږي او په یو جواب کې هغوی دا هم ویلې چې په 2021 کې چې کوم دی نو موږ زموږ سواک فوج چې کومونه د دې دهشتګردو ملا یې ماته کړې وه نو بیا څوک لاړل او هغوی سره مذاکرات وکړل هغه بیا راوستل دلته کې آباد کړل دا ټولې خبرې هغه وکړلې او بل تپوس ته بل هم وشو چې عمران خان صاحب د جین دا خبر دغه کړی دی چې دغه چې دی نو په جنګ باندې نه کېږي دا مسئلې تاسو افغانستان والا سره کښېنئ مذاکرات وکړئ نو جنرال صاحب ویل چې
موږ لکه مذاکرات نه دي کړي، موږ خو دې ته هر وخت دا ویلي چې تاسو زمونږ په دې ملک کې هغه مه کوئ، د کوم خوارج چې دغلته دي او دغه کوي د دې پوښتنه کوي. مکوي عرب شاه صاحب ډیره زیاته مننه کوم. اخیرنی کال د راغی په کارو چې لږ مخکې د کال کړو پریس کانفرنس تا کتلو، ډیر د نه خوشاله شوم چون کې ډیرو ملګرو چې بیلینه و موږ ځکه نو کتلې زبردست خبره مو کړې. ډیره زیاته مننه عرب شاه صاحب. ان شاء الله رسول خان صاحب چې کومه خبره وکړه نو هغه پیس خمیدو چې نن په دار کاروي روانه ده او قید دی دی وخت کې سیم منیر صاحب دی نو ناغه د ضیاء الحق د دوران می ده او نه چې کوم دی داغه د مشرف چې کومي غلطۍ دي شوي دي او کوم باجوا دی وخت کې چې کوم دی ډیر په پام کې دی او په پام کې چې کوم دی د قوم د یکجهتۍ د یووالي د مرستې او د ملاتړ ته اړتیا لري. نو ان شاء الله امن بم راځي، ترقی بم راځي، سوکالي بم راځي. د عرب شاه د اخیرنۍ خبره چې نه ګراونډونه شته، نه ترقی شته، نه سړک شته، نو لکه قوم او د اشرافیو د سیاسي خلک هم د څه کردار ادا کوي که نه، نو هغوی خاموشه دي، صرف بس په پوج به د ترهګرۍ دغه کوي. مونږ خو لګیا یو 383 شهیدان هم ورکړل. ګران اردوونکو پروګرام نیوز راونډ اپ کې به راځو، په دې باندې به خبره ترې کوو. ته چېرته مزه زموږ سره پاتې